بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه لومبې زه ستا بېحده شکرګزار یم چې تا د خپل هغه قیمتي وخت نه وخت ویسه. یقینا د قوم ته د ژوند ورکو او دا صحافت چې دی دا د قوم ژبه ده او تا هغه ژبه په صحیح ځای باندې استعمال لپاره مطلب فیصله وکړه. زه ستا بېحد شکرګزار یم. دا خبره ډیره واضحه ده چې عمران خان د دې پارټۍ چیرمین دی یا د عامو پارټو چې وایي صدر دی. لکه زه د خپل پوره بونیر د نوجوانانو د بوډاګانو د هرې پارټۍ د طرف نه مطلب دا دی د عمران خان د مرکزي قیادت د اسد قیصر د مراد سعید ورسره د اسد عمر بېحده شکرګزار یم. زموږ د صوبې کوم لیډران چې دي چې هغه پرویز خټک دی، دغه ورسره زموږ سی ایم صاحب دی، ریاض خان دی د زموږ د ضلع صدر دی، فخر جهان باچا دی. زه که د چا نوم په دې وخت کې واخلم که وانخلم خو عمرانه د خلکو په زړه باندې او په ژبه باندې نن د یو کامران خان آواز دی، ځکه چې د خلکو تمه ده توقعات دي د الله د ذات نه چې کامران به د اینې د بونیر یا اینې 9 یا 10 به ژبه جوړیږي او دی به د پښتنو د اعلی قیادت مطلب دا د لیډینګ کوي. د خلکو تمه هم ده او مطلب د هغه د نوجواني مینې نه دغه د نوجوان محبت نه مطلب دا خبره څرګندېږي چې انشاءالله هغه به د پوره بونیر په پوره امیدونو باندې پوره خیږي. د تحریک انصاف دلته د اعلی قیادت نه واخلي تر ادنا قیادته پورې لاندې ورکره پورې. زه وایم موږ سره داسې شکران زه بهرحال دې وخت کې منې کړی شوم که زه وایم چې لکه عمران خان بار بار د مدینې ریاست خبره کوله. مدینې ریاست کې بنیادي طور څه شی و نو ظاهره وه چې مهاجرین لاړو هجرت یې وکړو د مکې مکرمې نه مدینې ته ورسېدل. انصارو د هغوی هغه رورولي قایمه کړه، هغو ته هغه محبت ورکو کوم چې مثالي و. په دې وخت کې تحریک انصاف د انصارو هغه قیادت وکړو، د انصارو هغه ترجماني وکړه، هغه نمایندګیري وکړه کومه چې مطلب دا دی د مدینې ریاست جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کړې وه. زه په دغه لفظونو سره د عمران خان دغه مرکزي قیادتونو د صوبې د قیادتونو د ضلع د ډویژن د قیادتونو الله ګواه دی چې بس څنګه چې بیګا کامران نه خبرې نه شوې کېدی نن ماته د بونیر په دغه خوشحالۍ باندې داسې خبره نه شي کېدی. خو زه د ټولو شکرګزار یم او بېحده مطلب دا دی منونکی یم. انشاءالله قوم د الله پاک په فضل و کرم سره د کامران سره قدم په قدم لمحه په لمحه او مطلب دا دی اوږه په اوږه به ولاړي. مالی جاني ټولې قربانۍ به د دې بونیر د ترقۍ او د خوشحالۍ دپاره ټول کوي. لکه زه وایم څنګه چې په زمان فارق کې ځوانان قیادت راوتي دي او د عمران خان حفاظت کوونکي دي نو همدقسې په بونیر کې د عمران په شکل سره خلکو کامران خان مونتی دی. نو زه دا میسیج ورکوم چې د کامران خان دپاره نه بلکې د بونیر د ترقۍ دپاره او د بونیر د خوشحالۍ دپاره بونیر ته د میګا پراجیکټ راوړلو دپاره د اعلی قیادت او د اعلی تعلیم یافته سړي په شکل سره مطلب د کامران خان بونیر ته ضرورت دی او د بونیر هغه ته ضرورت دی. لکه